د مولانا سمیع الحق صاحب شهادت په داسې موقع باندې وشو چې مونږ ګورو په سیمه کې هم حالات داسې وو چې د هغې دپاره مولانا سمیع الحق صاحب هم یو ریلیونټ کس و. څو هفتې وړاندې بلکې 2 هفتې وړاندې تاسو کتل چې په افغانستان کې یو ډېر اهم شخصیت د طالبانو ډېر لوی مخالف جنرال عبدالرازق اچکزی په کندهار کې ټارګټ شوی او هغې پړینه چې کوم دی طالبانو په خپله ذمه اخیستې وه. مولانا سمیع الحق صاحب شخصیت داسې و چې دی په دنیا کې د طالبانو د روحاني پلار په حیث باندې چې کوم دی پیژنده. د هغې وجه دا وه چې طالبان اکثر د مدرسې حقانیانه یا په خاصه توګه حقاني نیټورک چې کوم دی د هغه نسبت هم هغه حقانیان نه و، خو د حقانیې د وجې نه د هغوی نسبت هم حقاني نیټورک و. اوس دې باندې تجزیه کار لګیا دي چې دا دواړه قتلونه چې کوم دي د عبدالرازق اچکزی او د مولانا سمیع الحق افغانستان کې چې بیا د امن طرف ته خبرې روانې دي، نو د دې دوو آیا منځ کې څه لینک شته او که نه. بعضې څېړنکار خو دا وایي چې یاره افغانستان کې کومه غټه واقعه وشي نو داسې یو واقعه په پاکستان کې هم کیږي، که هلته کې هغوی په پاکستان الزام لګوي، نو دلته کې اوس نه دا خبرې شروع دي چې یاره بلکې افغاني سوشل میډیا خپله وایي چې یاره دا شی کې د افغانستان د انټلیجنس ایجنسۍ لاس دی. پاکستان لا ویلي نه دي، خو دلته کې دبې الفاظو سره خلکو به دا وایي چې یاره هلته کې د جنرال رازق قتل وشو. اوس پاکستان نه پکار دی چې د داسې خلکو سکیورټي سیوا کې د مولانا صاحب قتل په داسې مشکوک حالت کې شوی دی چې دا په بلټ سره نه دی شوی، دا په چړو باندې په چاقوانو باندې هغه والی شوی دی، د ورځې والی شوی دی. او دی چې په کوم ځای کې پاتې کېده دا چېرته چې قتل شوی دی دا انتهایي سیکیورډ یعنی بحریه ټاون دی ته وایي، دا انتهایي سیکیورډ علاقه ده. نو اوس دا وایي چې آیا اوس په دې مونږ چې څونه مولانا فضل الرحمن صاحب سره، آفتاب احمد خان شیرپا صاحب سره، سراج الحق صاحب سره چې مونږ خبرې وکړلې، نه هغوی وایي چې یاره دا یو ډېر لوی سازش کیدی شي، ځکه چې مولانا صاحب د افغانستان د مسلې په حوالې سره ډېر زیات ریلیونټ و. پاکستان کې دا واحد کسو چې د په طالبانو باندې څه نه څه اثرات وو، دا واحد کسو چې حقاني نیټورک د ته یو عقیدت لره، د منځ نه وړل دا څه اشاره کوي. او د په مرګ کې د طالبانو نقصان دی، نو هغه کم خلک دی چې د هغوی پکې فایده ده په دې انګل سره. او آیا دا د جنرال رازق د قتل نه پس د مولانا سمیع الحق قتل چې کوم دی دا څه معنی لري؟ نو دا یو څو خبرې دي، دا سوالونه دي مخې ته راځي. مخکې نه موږ کتل چې پاکستاني میډیا کې یا عام چې خبرې کیږي نو دا یو سازش خبره کیږي چې مولانا صاحب د افغانستان په حوالې سره یو ډېر ریلیونټ کس و. آیا دا د افغان انټلیجنس ایجنسیز کړی دی، آیا د امریکنز پکې انوالو، یا نور هغه خلک دی چې اوس دا حالت دې طرف ته بوځي چې طالب ظاهره خبره ده د مولانا صاحب یو ډېر لوی نسبت و، د هغوی ریاکشن به څه راځي، آیا د دې په دې خبرو باندې اثرات پرې وځي او که نه. دا اوس یو څو سوالونه دي. خو د جنرال رازق د شهادت سره د مولانا سمیع الحق صاحب شهادت چې کوم دی دا یو لینک لري. پاکستانی سیاسي څېړنکار هم وي، سیاسي مشران هم وي، د افغانستان سره د دې یو لینک شته. مونږ به هم دا ګورو په بله ویډیو کې. به زه کوشش کوم چې نور دغه شانتې انفارمیشن ناګاه درکړم او هغه تاسو ته انشاءالله ډېره زر به د دې نه پس یو بله ویډیو زه شیر کوم چې په هغې کې به مونږ سپیسیفیکلی بیا منشن کوو چې دا کوم واقعات دي او د دې یو